د پاسپورت رغېدو دپاره کومو شیانو ته ضرورت راځي. کوم کسان چې ځان له پاسپورت رغوي نو هغه دا ویډیو لازم وګورئ، ځکه ځینې داسې کسان چې هغه اکثر د پاسپورت دفتر ته لاړ شي نو د دې نه دې شی نه چې هغه تیر شي چې هر شي نو د دې هغه پاسپورت چې دی هغه په ټایم رغ نه شي نو د هغې سره هم د دې وخت ضایع شي، هم په کرانو چې کومې روپۍ لګولې هم یې هغه روپۍ ضایع شي. ځکه د پاسپورت دفتر چې دی دا په هر تحصیل کې نه دا په ضلع کې یو دفتر دی، نو چې تاسو هغه دفتر ته ځئ نو په هغې باندې هم وخت تېرېږي، بل لا تاسو چې په کرانو کومې روپۍ لګېدلې ستا هغه روپۍ هم ضایع شي. نو په دې ویډیو کې به دې پوه کوم چې د پاسپورت دپاره کومو شیانو ته چې دی زیات ضرورت راځي. زموږ د ویډیو مقصد هم دا دی چې ستاسو وخت بچت شي او ستاسو پیسې چې دي دا دواړه بچت شي. نو په دې ویډیو کې به دې پوه کوم چې د پاسپورت د رغېدو دپاره کومو شیانو ته ضرورت راځي. د هغې دپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل لا دا ویډیو معلوماتي نو تاسو راخلئ مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته هم ورسي. نو کم کسان چې ځان له پاسپورت رغوي نو لاول د هغې وخت پیژندل دي چې په دغه وخت باندې تاسو دفتر ته لاړ نړئ نو بیا به ستاسو پاسپورت چې دی دا به نه رغېږي. نو دا دفتر د کولاوېدو ټایم چې دی هغه 8 بجو نه والا تر 1 بجې پورې دی چې په دې کې تاسو ټوکن نه واغستو نو ستاسو پاسپورت به رغېږي. که په دغه ټایم کې تاسو ټوکن نه وانه غستو نو بیا به ستاسو پاسپورت چې دی دا به نه رغېږي. بل لا که د جمعې په ورځ تاسو ځئ نو بیا به د 8 نه والا تر 12 بجو پورې چې دی په دغه وخت کې به تاسو ځان له ټوکن نه لئ چې په دغه وخت کې تاسو د پاسپورت دفتر ته رسېدلی او هلته کې ځان له ټوکن نه اخیستی چې ټوکن یې راواغستو نو د هغې نه وروسته بیا ستاسو پاسپورت چې دی دا به رغېږي. بل لا په هفته کې 2 ورځې چې دی د هغو چوټۍ هفته اتوار چې دی د دې چوټۍ او د باقي 15 ورځې چې دی په دې باندې دې کار کوي. نو په دغه ورځو کې چې دی تاسو به والئ د 8 نه والا تر 1 بجې پورې چې دی په دې کې به خپل ټوکن چې دی دا به رالی. نو د پاسپورت دپاره اولنی او لازم شی چې دی چې د هغې فیس چې دی تاسو به بینک کې جمع کړئ. تاسو چې کوم دفتر ته ځئ نو هلته به ګورئ په ځینې ځایونو کې د دفتر په خوا کې بینک او په ځینې ځایونو کې چې دی د دفتر نه لري نو لاول به تاسو د هغې هغه فیس چې دی دا به جمع کوئ. کله چې د هغې هغه فیس جمع کړو نو د هغې هغه چالان چې دی هغه به ځان سره راولی، اصل چالان هغه چالان به راولی. بل لا چې ستاسو کوم شناختي کارت دی چې هغه اصل شناختي کارت ستاسو سره موجود وي، بل لا شناختي کارت به وګورئ چې ستاسو شناختي کارت اکسپایر نه وي. که ستاسو شناختي کارت اکسپایر وي نو بیا ستاسو پاسپورت چې دی دا نه رغېږي. نو شناختي کارت چې دی د دې لپاره لازم دی. بل لا چې د دې دواړو شیانو نه به تاسو نقلونه وکاږئ ځکه دې ته چې دی په دې کې هم ضرورت راځي. دغه شانتې په 3م نمبر باندې چې دی چې په کومه علاقه کې ستاسو د شناختي کارت راکلی کوم دغه ستاسو چې کومه ضلع ده نو په هغه ضلع کې چې دی تاسو به خپل پاسپورت رغوئ. لکه ستاسو په شناختي کارت کې چې کومه پته ده نو په هغه علاقه کې چې دی تاسو به خپل پاسپورت چې دی دا تاسو رغولی شئ، په بل علاقه کې چې دی تاسو پاسپورت نشئ رغولی. نو دا شیونه چې دي دا د پاسپورت دپاره لازم دي چې دا ستاسو سره نه نو د هغې نه تاسو بغیر بیا پاسپورت چې دی دا نشئ رغولی. بل لا چې د دې هر سره نه چې دی تاسو به نقل وکاږئ دا به ځان سره وړئ. په دې کې بیا سرکاري ملازمین چې کم دي د هغو لپاره بیا قانون چې دی هغه جدا دی، هغه به NOC راغلي او د کومې محکمه کې چې هغو کار کوي د هغې نه به اجازتنامه چې ده هغه به راغلي. نو د هغې نه وروسته به د هغه پاسپورت چې دی دا به رغېږي. خو عام کسان چې دي هغه به په دغه طریقه باندې چې دی هغه به رغوي. بل لا که ستاسو پاسپورت ختم شوی او رینیو کوئ نو د هغې لپاره به زوړ پاسپورت چې دی دا به هم لازم او د هغې نه چې دی تاسو به ورسره هم نقلونه وکاږئ دغه به د ځان سره وړئ. نو دا شیونه چې دي د هغې لپاره لازم دي. اول نمبر چې دی د هغې لپاره اصل شناختي کارت چې دی دا لازم دی چې هغه اکسپایر نه وي. دغه شانتې په 2م نمبر باندې چې دی کم فیس چې تاسو جمع کړی د هغې اصل چالان چې دی هغه به ځان سره رالی. بل لا د دغه شیونو نه چې دی تاسو به نقل وکاږئ. بل په کومه علاقه کې چې تاسو خپل پاسپورت جوړوئ چې هغه علاقه ستاسو په شناختي کارت کې موجود وي. داسې نه چې ستاسو علاقه جدا او تاسو په بل علاقه کې خپل دغه جوړوئ پاسپورت جوړوئ نو ستاسو پاسپورت چې دی دا به نه جوړېږي. نو دا شیونه چې دي دا د پاسپورت دپاره لازم دي.